یره جی د ریحانزی به غرور وي خرڅ شو. خلک وایي څه وایي؟ وایي ما ته یو کس وایي جي د ریحانزی به غرور خرڅ شو. مې ټول پاکستان خرڅ شو، که دی پکې خرڅ شو نو څه چلی شو. پخوا زمانه کې یو کس ډېره غریبي وه، بلکې د تمامې غریبۍ د وجې نه یې بچي چې اوږې شو کار ورته نه میلاوېده، کور کې یو غوا ولاړه وه. کور کې یو غوا ولاړه، وایي دا غوا به خرڅه کړم، دا غوا به خرڅه کړم، بس نور خو څه نشته، اوچه شوې ده او د دې نه به پی میلاوېده، مزدوري پې نشته، بچي مې نار دي. پخوانو خلکو ته به رزق په اسانه نه میلاوېده محترم. نن خو موږ ته وګوره د رزق ډېري دي راته، بیا هم ناشکره یو. د رزق داسې په دې مجلس کې به څوک ني چې هغه به بېګا شپه په ناره تېره کړي. داسې څوک شته په دې مجلس کې لاندې؟ الله څومره رزق ورکړی دی، قسم دی څومره الله انتظام کړي. داسې څوک شته په دې مجلس کې چې وایي بېګا مې روټۍ نه ده خوړلې؟ څوک شته داسې؟ لاس دې اوچت نشته. الله داسې انتظام، که غریب دی او که امیر دی، الله ډېر په اسانه رزق ورکوي دې زندګۍ کې. دا اوس چې کوم وخت کلن کې د پاکستان حالات دومره خراب دي، اوس ما اجي صاحب وختي خبره کولی پاکستان غرق شو، پاکستان غرق شو نه مې غرق دی یا په دې دغه باندې. او یره جي د ریحانزی به غرور وي خرڅ شو. خلک وایي څه وایي؟ وایي ما ته یو کس وایي جي د ریحانزی به غرور خرڅ شو. مې ټول پاکستان خرڅ شو، که دی پکې خرڅ شو نو څه چلی شو. ټول ستا موټروې پیایې دی خرڅه شوه مخکې ورځو کې، موټروې دی ګاڼه ده، بجلي دی بانډه ده د پنجابیان، تمام پاکستان ستا ګاڼه دی او خرڅ شو. نو که د ریحانزی دارور پکې خرڅ شو نو څه چلی شو؟ ما وی ډېر اصل کار وشو. دا غریب به څه کوي؟ پرېږده چې خرڅ شو، څه خو به وکړي غریب، موږ خو هسې غریب یو. ډېر اصل کار وشو مې چې خرڅ شو. ټول پاکستان خرڅ دی الله او الله بیا هم د رزق انتظام کوي. څنګه نه کوي محترم؟ وګورئ دوه درې کاسې راته پرې. پخوا به خلکو د سرکې سره روټۍ خوړ، هغه هم اوچه سرکې سره. سرکه معنی دا مڼې او دا انار او دا انګور چې څښا شي د هغې نه کمې اوبه وځي نو شراب او سرکه ورته وایي، د هغې سره به یې ډوډۍ خوړه. الحمدلله یا اصحاب صفه چې کوم صحابه د هغې د روټۍ دوه درې ترتیبه کوم صحابه چې به مدرسې ته راله، بلکې د دغه تمامو صحابو زندگی به رزق به د دوه دریو ځایونو نه چلېده. یا به د امام الانبیا کور ته چې چا صدقه راوړه نو نبی اسلام مبارک په نبوت والا لاس کې نیولې وه، او صفي مدرسې مدینه منوره کې چې 4 نمبر کومه مدرسه وه هغې ته به یې را رسول. نبی اسلام به چې کله به هغه شی بند شه صدقه به رانله، نو دغې صحابو چې به چا تجارت کو باغونه نو هغې هر یو چې به راته نو یو غونچک به دغه راوړه د کجورو او یو تار ځوړندو هغې کې به یې کجورې اچولې وي، هم د دغې کجورې نه یو چوکه به ورسره پرته وه. طالب چې به وږي شي چوکه به یې راواغېسته او هغه غونچه به یې وواله، 2-3 کجورې به ترېنه راپرېوتې، په هغې به یې زندګي تېروله. او که داسې نه وه نو طالبانو به ناره زندګي تېروله، طالبانو صحابو به ناره زندگی تیر. دغه دوه ذریعې وې د رزق. یا به د امام الانبیا کور ته چې صدقه راته نو آ به راته، یا به چې د چا باغ کې کجورو نو هغه به غونچه کې ځوړنده. که دا به نه وه ابو هریره وایي قسم د داسې زندگی را باندې راله چې په دې ګېډه کې د ابو هریره یوه ذره د رزق نه وه نو د ډېرې لوږې نه د مدینې منورې په کوڅو کې غړېدم او خلکو را باندې خپې کېښودې وي. ابو هریره لیونی شو، ابو هریره لیونی شو. پته نه ده چې د ابو هریره ګېډه کې د یوې هفتې نه د رزق یوه ذره نشته، نو ګېډه کې به مې دواړه لاسونه ورکړي وو، د مدینې منورې په خاورو کې به رغړېدم چې چا به را باندې خپه کېښوده په دې ملانو دا ملا او دا خېټه به مې یو ځای شوه داسې نو لږ تپه ورته ورسېده. خلکو وی ابو هریره لیونی دی، وایي قسم دی که لیونی ومه د لوږې نه به رغړېدم د مدینې منورې په کوڅو کې. هغه خلکو ته رزق نو ملو، لیکن د دین دپاره قرباني. نن خو مو ته دین پاکستان خرڅ شو، دین ورپسې خرڅ شو، دین خرڅ شو، موږ اسلام خرڅ شو. قسم دا د موږ حال بد ولې دی؟ ولې بد حال دی زموږ؟ پښتنو کې خو اتفاق د څه نه نشته که جرګه جوړه شو، یو کس راپاسېد جرګې جوړه کړه، پښتانه یو طرف دی یو څه په بل روان دي. الله دې رحم. خو ټول پښتانه جمع شي، قسم دی که څوک درته ټټو کړي. پښتانه خپلو کې دا یو ترتیب را روان دی د 50 سالو نه. دا شی چې پیدا کړی ته له غونډې یو پوسټ ووینې، یره جي دا د په خور کې دا کار وکړم او د په مور کې دا کار وکړم.
ته بس ډایرکټ د بل خور او مور ته راتاویږي. قسم دې ته خپل ښځه او خور او مور او لور نه لري په کور کې په فیسبوک باندې دا څومره کنځلې کوي په ټیک ټاک وناسي ښځې او لونه او میندې یو بل له یادوي هغه اندامونه یادوي محترمو چې د یو مؤمن په خوله باندې نه راځي داسې اندامونه یادي او دغه میډیا باندې دا شی راځي په فیسبوکو بیا ستا لور هم ګوري او ستا خور هم ګوري او سپین ږیري هم ګوري او مولیان هم ګوري او طالبان هم ګوري هغه خاص تا کنزل حیا ختم شو د زندګۍ نه. پاکستان کې چې کومه برایي ده یا په پاکستان کې چې کومه بدعملي شروع ده په تمام دنیا کې داسې برایي نه کیږي. هلکه موږ خو مسلمانان یو موږ مسلمانان یو کافرانو ته وګوره محترمو قسم دی د هغې به دومره برایي ونه ویني بلکې زه یو څو ملکونه دي اکثر زه بیروني ممالکو زما یو څو ته سفرې وشوې ما ته اندازه ولګېده یو ملک دوه دی هانکاک او بینکاک ورته وي. تاسو ته پته ده د هانکاک او د بینکاک معیشت په دنده باندې د ښځو چلیږي. تاسو ته پته ټول ملک د هغې د ښځې په کمایۍ باندې چلیږي. لیکن په پاکستان کې چې کوم نن چا د هانکاک او د بینکاک خبره ونه کړه بلکې د پاکستان برایانې خلک ګوري محترم دونه پاکستان ذلیل او پرېوته قسم ما وی دینونو ایمانو. ابو هریره وی لیونې نو مګېړه کې سنو ما وی نن د رزق کمی شته محترم دا کس وی ډېر اوږې شوم بچي مې اوږې شو د غوا کیپې ختم شو نو ما وی راشه دا غوا بازار ته بوده او خرڅه کړه غوا مې را روانه کړه او خرڅه مې کړه. الله وی په هر کار کې مې حکمت په هر کار کې مې حکمت ته خو که عقیده دې داسې جوړه شوه چې څه کوي الله کوي. او مونږ ویلي دي ایمان مجمل او مفصل کې که چېرته ماشومان وي او مدرسو ته تللی وي نو مونږ وایو والقدر خیره و شره من الله تعالی. دا به چېرته په ماشوموالي کې مدرسه کې ویلي چې خیر د خیر مالکم د الله دی او شر مالکم الله دی. کوم چې شر تا ته ښکاري په دې کې زمونږ دپاره خیر دی خو نه پوهېږو محترمو. ما ووی غوا یې خرڅوله چې غوا یې خرڅه کړه یو کس ورسره پیسې ونیولې ویلي دي ورسره چې پیسې دي غوا یې خرڅه کړه را روانو باران شو پې باندې چې کور ته راننوته دروازه وډبېده د چې کولو که ساس کې شروع دی او یو کس ولاړ دی مسافر ما څوک یې یاره جي مسافر یم او ځای مې نشته که چېرته شپې له دې ځای راکړه د وی مونږ کره خو ځان له یو کوټه ده نو مونږ کره څه دي ځان له یو کوټه ده او باران دی غریبي م ده وایي مسافر یم ښځې ورته وی خاوند ده مسافر دی مسافر دی خیر دی ځای ورکړه مونږ به ځان له چېرته څه داسې جومپړی جوړه کړو چې دا شپه کې پې باندې تېره کړو او دا مسافر دی خیر ورکوله دی شپې له را دننه انسان د خپل خیره نی خبر محترم. دا سړی وي زه پې شکي شوم چې دی پیسو پسې راغلی دی خو ما وی کوم ذات چې انتظام کوي نو دونه به کوي د ده نه د حفاظت. زه د الله په ذات غیرت کوم دا مسافر دی خو الله به زما انتظام کوي یا د ما نه ډېر غیرتي دی هغه زما نه ډېر غیرتي دی. وایي مسافر مې را دننه که ځان ته مې یو جومپړی جوړه کړه دغه باران کې خو ما ورته زمونږ دا ماشوم زوی دی دی به تا سره دلته کوټه کې ځکه ماشوم دی مونږ ښځه خاوند خو به دی خو هغه وخت تېر چې شپه شوه دا مسافر را پاسېد ماشوم ورسره وه کوم چې هغې راواغسته بار یې د ګیټ نه راویسته او باران ته یې کېښود او واپس راغی په خپل لیسم لیست داسې لوی ارامي ووه. بس لږ ساعت بعد ماشوم د باران په څاڅکو راپاسېده چغې جوړې کړې مور راپاسېده چې ولې خاوند دی ماشوم جاړي یله منډه که راپاس چې وی کتل کوټه کې ماشوم نو مسافر اوده دی ځان یې غلی کړی او کوم مال چې د غواو هغې جیب کې اچولی بس وی چې دی بار شي نو ده به وتښتم دی چې وکتل اواز د بار نه راته دی ښځه خاوند دواړه ماشوم پسې بار راووته دی کې د اسمان د بجلی یو پړق راغی او کومه کوټه کې چې مسافر اودو په هغې باندې یو پړق و کوټه پې باندې را پرېوته محترم کوټه پې باندې را پرېوته دی چې د ملبې نه راویکته مړو لاس کې هغه پیسې داسې نیولې وته ته نه وي ښه دی چې ما د الله په ذات غیرت وکړه د الله هر څه کې حکمت دی که دې کوټه کې مونږ نو درش مونږ به دې کوټه کې نن زمونږ د مرګ سره وکتو د مرګ سره به زمونږ مخو نن د شپه تېره کړه د الله په ذات مې غیرت وکړو ما درته وي ښځې دا سړی غل دی خو بیا هم د الله وي زه ستا نه غیرتي یم چې تا زما په ذات باندې غیرت وکړه قسم دې ستا یو اتالیزم نشي ړکولی رنګ یې هاتو مې مړ کړو پیسې مې هم دله ګیرې کړې شوق سره سبحان الله
قرآن کې لا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ډېر کرته حکمت